تاسو ځمکې طرف ته درانه شئ یعنې بیا اوچتېږئ نه تاسو الله تعالی په لاره کې ځئ نه رضیتم بالحیات الدنیا من الاخره تاسو د دنیا په دې ژوند باندې راضي شوي یئ د آخرت په بدله کې دا یو خبره یاد درو چې عقاید درې عقیدې داسې دي چې دا لازمي دي د هر مسلمان لپاره اول نمبر عقیده توحید چې د توحید عقیده دی الله معبود برحق دی دا الله نه سوا بل معبود برحق نشتا الله یکتا دی الله چې کوم صفات دي هغه صفات سره منل دا عقیده توحید ده او دویم دی عقیده رسالت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا الله نبی دی پیغمبر دی نبی آخر الزمان دی آخری نبی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه بعد بل نبی دنیا ته نه راځي او عقیده آخرت چې بعث بعد الموت د مرګ نه بعد به یو زندگی راځي هغه ته ویل کېږي آخرت چې دا عقیده دی عقیده د آخرت دومره ضروری ده الله رب العزت فرمایي ارضیتم بالحیات الدنیا د دې ژوند په دنیا په ژوند باندې تاسو خوشاله شوي یئ په مقابله د آخرت کې عقل هم دا مني د انساني عقل هم دا مني چې آخرت دی برپا شي آخرت دی راشي په دنیا کې یو سړی دی هغه یو قتل وکړو او دې د دې قتل په بدله کې یو ځل پانسي شو یا قتل کړی شو ټیک ده صحیح دی انصاف دی خو یو سړی داسې دی چې د شل قتل کړی دی دته په دې دنیا کې انصاف څنګه ورکړي یو ځل به پانسي کې بیا به هغه لاش میت هغه پانسي کې بار بار مثلا شل ویلې دي پانسي هم کو نو آیا د دې شلو کسانو بدله ختم شو شلو کسانو بدله نه ختم شي یو سړی د دنیا پیسې لوټ کړي دي او دا ونی نو سبو کې لاس په ټکټ کې نو آیا دا بدله ختم شو دغه د خلکو کورونو وران کړي دغه د خلکو هغه پیسې چې د علاج معالجې لپاره وي هغه پیسې چې د چا راغستې د خپل کار او د روزګار لپاره هغه لوټ کړي دي او تا صرف لاس کټ کو نو آیا دا بدله ختم شو بهرحال د دنیا ژوند داسې دی چې په دې کې بدله نه کېږي انصاف پکې نشي کېدی ناممکنه دی یو سړی داسې دی هغه په خپله زورور دی په خپله باندې زورور دی عدالت کې پیش شو په عدالت کې وکیل هم ښه مضبوط نیولی دی او دلایل یې ورکړه او په دلایلو کې خپل ځان بې ګناه ثابت کړو نو ده سره اوس څه کړي آیا انصاف وشو انصاف نه دی شوی بلکې عقل هم دا غواړي چې داسې یو میدان پکار دی یو قانون پکار دی چې په هغې کې भरपूर طریقې سره انصاف وشي نو هغه د آخرت ورځ د آخرت په ورځ باندې به د انسان د ذرې د نیکۍ حساب هم ورکړل کېږي او د بدۍ حساب به هم اخیستل کېږي حتی تر دې دومره د الله رب العزت په دربار کې انصاف دی چې دا ځناور کم دي ځناور حدیث شریف کې راځي چې یو څاروی چې کم د کم ښکري او بل څاروی دی په دنیا کې د هغه ښکري نشته نو الله رب العزت به د قیامت په ورځ باندې هغه څاروله چې د کمو ښکري نه وي دوله به ښکري ورکړي او هغه څاروي چې د کمو ښکري وي په دنیا کې دا به بې ښکرو او هلته به د خپله بدله وایي دومره د الله رب العزت په دربار کې انصاف دی نو د عقیده د آخرت دا لازمي ده الله رب العزت فرمایي فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرة الا قلیل د دنیا دا فایده ډېره لږه ده د آخرت د فایدې په مقابله کې د دنیا څه ژوند دی د دنیا څه زندګي ده یو سړي 40 کاله زندګي ده 40 کاله بعد دی مړ شو مثال به درکړم 40 کاله بعد دی مړ شو و 40 کاله بعد چې دی کله مړ شو نو موږ ته سوچ وکړو د زندګۍ ته دا 12 کاله تقریبا د انسان په بلوغت کې لګي د به کله بالغ شي 14 کاله ٹھیک شو وس دی 14 کاله کې بالغ شو نو دا باقي ژوند شپه ورځ د دې نو باسه شپه دې موږ واسه ورځ پاتې شو نیم پرې مده دا لاړه نو تقریبا موږ به د زندگی ټوټل جوالو کنه نو واته کاله نشو راستي او د واته کاله زندگی د پاره انسان دونه مهنت کوي د کومې زندگی د بربادولو لپاره چې ابد الاباد دا هغه ابد الاباد د زندگی د لپاره چې شروع خشتا د آخرت زندگی شروع کیږي لیکن ختمېږي کله ختمېدل نشته د دې ونه امام غزالی رحمت الله علیه خسته یو مثال ورکړ هغه فرمایي چې چری دا ټول دنیا یو میدان شي ټول دنیا یو میدان شي خالی میدان دی نه به بلډینګ شته نه به بل څه شته خالی یو میدان دی او دا میدان د ورې د دانو نه ډک شي د ورې د دانو نه ډک شي او 1000 سال بعد یو مرغ راځي او هغه یو د ورې دانو چې د شړشم دانه دی وچته وي دې چې ورځ براشي چې دا میدان به خالی شي دا دانه به غونډې ختم شي لیکن د آخرت زندگی به نه
نه الله رب العزت فرمایي چې تاسو د دنیا په دې لږه فایده باندې په دې باندې راضي شوي او د آخرت دغه لویه فایده هغه تاسو هېره کړې. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو ما لکم تاسو ته څه شوي دي اذا قیل لکم انفروا کله چې ویل شي تاسو ته چې وځئ فی سبیل الله په لاره د الله کې اثاقلتم الی الارض تاسو درانه شئ ځمکې طرف ته ارضیتم بالحیات الدنیا آیا تاسو راضي شوي یئ په ژوند د دنیا من الاخرت په مقابله د آخرت کې فما متاع الحیات الدنیا پس نه د ژوند د دنیا یا نه د ژوند د فائدہ د ژوند د دنیا په آخرت په مقابله د آخرت کې الا قلیل مگر لګا الله يرحمه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين برحمتك.